ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولوی رحیم شاه ربانی المیدانی صاحب زما د ټولو دلایلو خلاصه ووره. آخر کې د علماء احناف او د علماء دیوبند مستقل نظر په دې مسله ووره او نور عوامو تسپارو د کوم عوامو په ذهن کې چې قرآن او حدیث غالب دی ان شاء الله او فهم د سلف غالب دی ان شاء الله. نن باغی علی الاعلان وی چې 10 رکعات تراویح بطور حسن حصر د رسول الله سلام نه قطعا ندی ثابت. دویمه خبره د قیام اللیل او د قیام رمضان او د تهجد منځ کې فرق به اعتبار رکعات قطعا ندی ثابت ان شاء الله. او چې کوم عوام د ډلو تنظیمونو جماعتونو نه متاثري د اسی خو د اکثریت نه متاثري نو د هغې فیصله مونږ رب العالمین ته پرېږدو. ټول نه اول دلیل ما د بخاري پیش کړی او روایت د عایشه رضی الله تعالی عنها چې امام بخاري دا په تراویحو کې راوړی او په باب فضل من قام رمضان کې راوړی، په تراویحو کې د روزې سره متعلق راوړی د روایت د ابو سلمہ بن عبدالرحمن چې د عایشه تنها نه تپوس کړو. دا زما اول دلیل چې ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعتا. رسول الله علیه السلام 11 نه زیات رکعتونه ندي کړي نه په رمضان کې او نه په غیر رمضان کې. عامه خبره د کاغې لسوک د تهجد نوم دیو که د قیام اللیل او که ور لسوک د مسمى بالتراویح و قیام رمضان نوم دی. دویم دلیل زما صحیح ابن خزیمه معجم طبرانی روایت د جابر په عیسی بن جاریه باندې چې مشهورو په هغه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ذکر دی چې جابر صاحب وی صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته پروژه کې مونږ را کړی دی نو چې بنا شنو دا د جمع غمونځ دی 8 رکعات و اوترا 8 رکعات را کړی دی او بیا ورپسې وتر کړی دی. دا د جابر تنه روایت دی چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا کار کړی دی. نو عدد هم د قرآن د حدیث د جابر نه ثابت شو، جمع نه هم ثابت شو، د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذاتی عمل تم ثابت شو او دا حدیث تایید کون کې او د مضبوطیا راغلی دا یعنی دا مؤید دی په حدیث د بخاری پر روایت د عائشہ. نمبر 3 په عیسی بن جاریه چې تا کوم جر هوا ما لمن پاک کړه چې ابن عیسی بن جاریه معتدل سړی دی او د اهل بدعو په د باندې الزامات بے ځای دي. دریم روایت ما ذکر کو مسند ابي يعلى او مجمع الزوائد طبرانی کی روایت دی. اغم روایت د جابر دی په یعقوب القمی سره مشهور دی چې هغه وی جابر صاحب قال جاء ابي بن كعب. دا زما دریم دلیلو چې ابي بن كعب راغلی دی او ویلی چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کان مني شیء فی اللیلة فی رمضان، ما سره خو د بیګا شپه کې یو کار شوی دی روزه کې فی رمضان روزه ده. قال وما ذاك يا أبي أبي سمسل قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك. خزو وی چې مونږ له قرآن نه راځي نو ما پس خو بیګا خزو مونږ کړی دی اې د الله پیغمبره په روزه کې. قال نو دا صحابي ورته وی ابي بن كعب سوی ورته فصليت بهن 8 رکعات ثم اوترت. اې د الله پیغمبر 8 رکعات مې ورته ورکړي دي تراویح او بیا مې وتر کړي دي. نبی علیہ السلام خاموش شو. دا بالکل سنت تقریری هم ثابت شو چې تراویح ټوټل 11 رکعات دي سره د وترو او د 10 رکعاتو به طور حصر هیڅ ثبوت نشته. څلورم دلیل مونږ تاسو ته ذکر کو چې معطا کې روایت دی. معطا کې د صاحب ابن یزید روایت وتوي د یوسف صاحب په حواله باندې چې هغه کې داسې چې امر عمر ابي بن كعب و تمیم الداري. ابي بن كعب ته او تمیم داری ته سیدنا عمر اډر کړی چې ان يقوم للناس ب11 رکعتا چې خلکو ته قیام رمضان کې 11 رکعات ټوټل کوي. دا سلور زما دلایلو په دې چې کمی دوړي دي الحمدلله ما دا غې نه پاسولې اور هیڅ قسم غبار په پاتې نشو او دا د بخاری د حدیث دا 3 وړ روایتونه تایید کړي. د دین علاوه زه په لنډو انداز کې د امت مسلمه نظر پیش کوم، بیا ورپسې د احناف پیش کوم، بیا ورپسې د علماء دیوبند پیش کوم چې هغې به د 10 اقوال بالکل کړي په خپل ځای. مونږ د هغې نه انکار نه کوو خو زمونږ سره چې کم حق دی او کم دلایل دي الحمدلله د هغې تایید دی کړی دی.
ټولنا اول صحیح ابن خزیمه اول امام بخاری کتاب التهجد کې را خبره راوړې ده، خو ورسره په تراویح باندې کتاب تړلې دی، کتاب صلات التراویح، او دغه رنګ باب فضل من قام رمضان کې هم ویلي دي چې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام عمل د شپې په روجه او کوجه دواړو کې هغه 11 رکعات و. دا اول فهم شو د امام بخاری. دویم فهم ځان سره ولیکه صحیح ابن خزیمه کې داسې دي، باب ذکر عدد النبی صلی الله علیه وسلم، عدد شمار باللیل فی رمضان، د شپې د محمد رسول الله علیه السلام منځ 11 رکعات و. چې څوک وی قیام اللیل او قیام رمضان کې فرق دی، نو موږ هیڅ فرق ثابت نکو چې مخامخ خصم ثابت کړي. پاتې شو یو خبره انتهایی اهمه او ډیره اهمه او د عوامو د فهم، کته وی چې یره قیام اللیل په جمع نه کیږي، تهجد په جمع نه کیږي اور تراویح په جمع امام سره کیږي، نو زه د دې لنډ جواب کوم چې ولې امام سره په کوجه کې نه کیږي او په روجه کې کیږي، ولې د دې د وجه حقیقت او پورا اصل بدل شو. کچره داسې وی نو ټول کال خو وتر هم مقتدیان د امام سره په جمع نه کوي او په روجه کې امام سره په جمع وتر کیږي، نو کچرته کې د امامته او د جمع د وجنه د قیام رمضان د قیام اللیل نه تراویح په داسې انداز جوړیږي چې فرق پکې راځي، نو بیا خو په روجه کې خلک وتر هم په جمع کوي، بیا د وتر لم بل منظم کېده، بیا وته وتر مو وایي ځکه چې وتر خو په ټول کال کې بغیر د امامته کیږي، په روجه کې ولې په امامته سره کیږي. که په دې د وجه نه حقیقت نو چې د تراویح او د قیام اللیل حقیقت بدل شو، نو د وتر حقیقت ولې نه بدلیږي. بهر حال به حقیقت راشه. باب دا سګدي، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان. اوس قیام او رمضان لګو دته قیام رمضان وي، د قیام رمضان عدد وی دا چې دا 12 دي، دا د بیهقی سے فهم دی، دا د سلف او د محدثینو د دور خلق دی. دا درې قسم خلق شو، امام بخاری عدد 11، صحیح ابن خزیمه عدد 11، بیهقی عدد 11. دا یو خبر شو. دې سره سره ګوله بل خبر د یاد ساته ابن حجر عسقلانی براولو چې دا عام علماو کې معنی دا چې د احناف نه بار دي، سلورم جلد براواله 254 صفحه حدیث د ابن عباس باندې رد کی چې کم تاسو ذکر کړی دی چې رسول الله شل کړی دی او دروغ مو پر رسول الله ویلی دي، هغه فاسناده ضعیف، د ابن عباس حدیث مرفوع بالکل نه دی ثابت، رسول الله شل ندی کړی. بیا سوی وقد عارضه حدیث عائشه، حال دا دی چې د ابن عباس د شلو مقابله کې د عائشه والا حدیث ولار دی چې هذا الذي في الصحيحين چې په بخاری کې مع كونها اعلم بحال النبي صلی الله علیه وسلم ليلا من غيرها، چې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام په عمل باندې عائشه د شپې ټول عمل د رسول الله علیه السلام خبر و، د رسول الله علیه السلام د شپې عمل که د قیام اللیل او که د قیام رمضان خو لیال نه ویلې دی، لیلا من غیرها، د رسول الله د شپې په هر عمل خبر و، که د کور دن عمل او که د کور نه بار و. دا ابن حجر سیب وی چې وقد عارضه حدیث عائشه، د عائشه حدیث د شلو سره منافی دی، یعنی دی دا خبره منی چې شل رکعات تراوی نه دی او 11 رکعات تراوی دی، کدی 11 تراوی نه وی دا ابن حجر، نو بیا د وقد عارضه حدیث مطلب څه شو، بیا د شلو او د 11 معارضه د کمراله خجی. دا خود علماو عام نظر شو. راشد احناف علماو نظر ته چې تراوی بالکل 11 دی او حدیث د بخاری نه د شپې قیام رمضان ثابت دی، تراویح ته ثابت دی. دی خبر لراشه قربان. د ټولو نه اول تاسو ځان سره نوٹ کې حواله د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه العرف الشذی اول جلد صفحه 412 هغه وی وفي الصحاح صلاه التراویح 8 رکعات، وی صحاح کې دادی یعنی په بخاری کې دادی چې تراویح صلاه التراویح ګور قیام الليل نه یادی، صلاه التراویح ګور تهجد نه یادی، صلاه التراویح قیام رمضان مسمى بالتراویح دی 8 رکعات. ستاسو د علماء دیوبند انور شاه کشمیری سے وی چې تراویح 8 رکعات دی، د قیام اللیل دوکه په ور نه کې، د قیام
تهجد دوکه په ورنکې تراویح او قیام رمضان یادی چې دا 8 رکعات دي. دا د انور شاه کشمیری صاحب یو عبارت شو. دک انور شاه کشمیری صاحب د العرف الشذی تراشه بیا دا خبره کوي ولا مناس من تسلیمی ان تراویحه علیه السلام کان 8 رکعات. وې د دین هیڅ خلاصي نشته چې ان تراویحه علیه السلام چې د پیغمبر علیه السلام تراویح قیام اللیل نجی تهجد نه ان تراویحه چې د پیغمبر علیه السلام تراویح کان 8 رکعات 8 رکعات د رسول الله علیه السلام تراویح وي. اوس بسوي د رسول الله علیه السلام تراویح دی خد صحابه ومنا ولم يثبت في رواية من الروايات په هیڅ یو روایت د روایتو کې نشته لم يثبت نفي ده او فی روایتن چې دنو دا نکره ده او د عالمانو نه مونږ اورو وی نکره چې په سیاق د نفي کې راشي نو تلخیص کې سکاکی صاحب ویلو وی ان النکره تحت النفي تعم عموم پیدا کوي په نوم روایت نشته او منطقيان وی سالبه کلیه ده نفي د حکم المحمول کی عن جميع افراد الموضوع ولم يثبت في روايه من الروايات یعنی ضعیف او ارس چې راجمه کی نو نه دي ثابت چې انه علیه السلام صلى التراويح والتهجد عليه دتن في رمضان وی چرته نشه خوله چې رسول الله علیه السلام تهجد ځان لکړي تراویح ځان لکړي وی په هیڅ یو روایت کې نشه خوله ته چې وای چې په مسلم کې دی چې الصلاة معرفه او صلاة لا يصليها نکره نو دا روایت انور شاه کشمیری ته نو معلوم دی وی په نوم روایت کې دانشتا چې قیام اللیل بزان لئی او قیام رمضان بزان لئی تهجد او تراویح بزان لئی نه دی وی دا د سره ثابت نه دی چې رسول الله علیه السلام دوه عمل کړي. بیا وی و اما 20 رکعتا پاتشو شل رکعتا د رسول الله نه په حدیث د ابن عباس فهو عنه علیه السلام بسند ضعیف وی دا ضعیف سند دی وعلى ضعفه اتفاق په شل رکعت تراوب د امت اجماع یا بنی او په دې د امت اجماع او اتفاق دی چې تراویح د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شل رکعت ندی او مخکې درته وی قربان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراویح چې دی خان نو اغا 8 رکعات دي او ټوټل چې کم دینو هغه 11 رکعات دي. دا د علماء دیوبند انور شاه کشمیری فهم شو. دک انور شاه کشمیری صاحب د ګولا کتراشه فیض الباری ته هغه وی بل كانت تلك صلاة واحدة وقيام الليل وقيام رمضان وتهجد المسمى بالتراويح موجودة داوی بالکل یو شی دی. اذا تقدمت سميت باسم التراويح چې ماسخوتن پسې لږ زرو کې نو تراویح شوي و اذا تاخرت سميت باسم التهجد او چې کله د پښمنی را پاسې دی او دی کو نو تهجد شو. بیا وی انما يثبت تغاير النوعين اذا اثبتت عن النبي انه صلى الله عليه وسلم صلى التهجد مع اقامته بالتراویح و دې کې به د نوعیت تغایر ال راځي چې کله ته دا ثابت کې چې رسول الله علیه السلام تهجد جدا کړي او تراویح جدا نو که دواړه د جدا جدا ثابت کړو نو بیا بالکل تراویح ځان لشي وي او بیا به بالکل قیام رمضان او قیام اللیل کې فرقي مباینت وي او دغه رنګ افتراق وي. خو چې کله تا ثابت کړي نه دي لکه مخکې وي چې ولم يثبت في روايه من الروايات انه صلى الله عليه وسلم التراويح والتهجد عليه دتن نو بالکل دا خبره وی بیا ثابت هغه چې دنو نه ده. دا د انور شاه کشمیری نظر شو. تاسو یو اعتراض بیا کوي چې یره نو زه په کشمیری سکوم دک کشمیری صاحب دی فیض الباری براواړوي دویم جلد براواړوي په دویم جلد کې انور شاه کشمیری صاحب سوی 420 صفحه وی المختار عندي زه خو دې خبره ته ورسېدم چې ان التراويح وصلاه الليل واحد چې صلاه الليل او قیام اللیل او قیام رمضان تهجد او تراویح بالکل یو شی دی او چې څوک وی فرق دنو دا اسی غپ لګي ټیم ضایع کوي د اهل حدیثونو خلق متنفر کوي اسی د اجماع داوی کوي. دا د انور شاه کشمیری نظر. ستاسو یو سوال قدر یداو چې زه خو په انور شاه کشمیری خرڅ نه ما او هغه خو ویل چې المختار عندي دا صرف زما رائے ده نو د دې ټول د پاره د نور دیوبندي علماو حواله اوره چې دا صرف د انور شاه کشمیری رائے نه ده د ډیرو غنو علماو رائے ده. دا غي د پاره یو حواله تاسو ځان سره دا هم نوٹ کې چې تحتاوی
حنفی عالم دی. حاشیه د در مختار اول جلد صفحه 295 کې هم هغه د دکه خبره کړې ده. ابن حمام فتح القدیر ځان سره نوٹ کې. ابن حمام په فتح القدیر شرح الهدایه اول جلد صفحه 407 کې دا خبرې لیکي. هغه وی ابن حمام صاحب وی فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان، وی د دې ټول تحقیق نه زما دا معلومه شوه چې قیام رمضان چې کوم د ګوره ان قیام رمضان قیام اللیل او تهجد نه یادی 11 رکعتا دا صرف او صرف 11 رکعات دي. دا خبره د ابن حمام صاحبوم دا د تحتاوی صاحبوم دا د حنفی عالم چې حاشیه کړی ده په در مختار باندې اول جلد صفحه 295. بحر الرائق کې دکا خبره ده. مولا علی قاری صاحب مرقات نوٹ کې ځان سره جلد نمبر 3 صفحه 382 رقم د 1303 التوی فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنه 11 بالوتر في جماعه فعله عليه الصلاه والسلام. وې زمام دا نظر دی چې دا تراوی ټول 11 رکعات دي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام کړی دي. دا د واخله قربان حنفی عالم. عبدالشکور لکنوی علم الفقہ کی وی په صفحه نمبر 198 کے په حاشیہ وی اگر چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراوی مسنون ہے، وی اگر چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا دک 8 رکعت تراوی چې دغه مسنون ثابت دی. عبدالحی لکنوی مجموع فتاوی کې جلد 1 صفحه 331 کې اوی تراوی نبی علیہ السلام 2 اندازونو کې کړی دي 20 رکعاته په جماعت سره په ضعیف سند او 8 رکعاته وتر او جماعت سره. نو 8 رکعاته تراوی عبدالحی صاحب منی. بل د دیوبندی عالم حواله ځان سره نوٹ کې خلیل احمد سهارنپوری مضبوط مولا د دیوبندیانو براهین قاطعه دغه مشهور کتاب دی. دا دیواله صفحه نمبر 195 ناشنا خبره کوي یقینو قسم کانی راوري داسې عبارت راوړی ته به وایې دا ټیټ غیر مقلد دی یا به وایې دا د شیخ امین شاګرد دی یا به وایې شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب سره پاتې شوی دی. چورلټ د غیر مقلد خبره کوي، د وکټوري خبره کوي، د اهل الحدیث او سلفی خبره کوي. داسې وایي سنت موقد ہونا تراویح کا 8 رکعت تو بالاتفاق ہے. شلو کې چې د دې خلکو هر نظر دی خو زه تا ته هم چې دی وایي بالاتفاق اته رسول الله علیه السلام کړي دي. دغه خبره انور شاه کشمیری کړی ده. نو دا د هغه ذاتی خبره نه ده بلکې دا نور اهل علم هم کړی ده. صرف انور شاه کشمیری په ما بدنامه وا. یو ټنګېدل حواله وره د یوسف بنوري دا ما توصیب مفتی ته ویل وا او ته په الله یقینو کچا غریب داسې غلی شو بیا یو چن رامخ کې کو لګیاو مل خپل رامخ ته شه. دا د یوسف بنوري د کتاب نوم دی معارف السنن جلد دی 5 صفحه د 543 او 44 دی ناشنا خبره کوي وخت د کنه فلا بد من تسلیمی انه علیہ السلام صلی التراویح اذن 8 رکعات. وی دی کې د دین اخلاصی نشته فلا بد من تسلیم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعات کړی دي. اوس پیغمبر علیہ السلام 8 کله کړی دي دا د دې دلیل دی چې د عیسی ابن الجاریه د توثیق قائل دی او د روایت منی. بیا لکسات پس ناشنا خبره کوي وی فلم یکن فی عهده فرق بین التهجد والتراویح. د پیغمبر علیہ السلام په وخت کې تهجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان بالکل یو شی او په دې کې هیڅ قسم فرق نه ثابت. مرعات المفاتیح د عبید الله رحمانی مبارک پوری سلورم جلد 321 صفحه کې وی چې وبین التراویح والتهجد فی عهد الاسلام لم یکن فرق فی الرکعات. د رکعات فرق نو دا چې بار بار وام د رکعاتو کې فرق نو دا زره دې زینو راټکی راوچتوم. دا خبره په منار قاری کې هم د شرح البخاری د حمزه محمد قاسم صاحب او صلات التراویح قد كانت تعرف في عصر النبوة بقيام الليل. د رسول الله په وخت کې به دې تراویح ته خلکو قیام الليل وي. دا سنوي ټکی نه ورستو ولا خلکو تراویح نوم کې خو دا خبره امام نووي کړه د بشر د مسلم کې ګوره المراد بقيام رمضان صلات التراویح. کرمانی فتح الباری عمدۃ القاری ټول دا خبره کړه ده. نو عرض دا دی چې فتح القدیر د ابن حمام اول جلد راواړوي صفحه 269 کې یو ناشنا خبره بل کوي لأن التراویح و صلاة الليل وی تراویح او صلاة الليل دا یو شی دی. بیا وی والافضل فيها اخره وی غره دا ته چې بار بار دی پس نه ختی چې یره تراویح د ماسختن منځ پس فورا ولیکي
نو دا د کمزورتیا د وجې خلک کوي. کني والافضل فيها آخره آخر کې وکا الى ثلث الليل او نصف د شپې درېمې ته ورسوه یا د شپې نیمې ته ورسوه. ښکلی ټایم یې دغه دی او دا سیدنا عمر صاحب هم ویلي چې د پښمني ټایم کې تراویح کوو نو ډېره مزه به کوي. دا خبره فتح القدیر کې ابن حمام په اول جلد کې کړې ده. محمد احسن نانوتوي ځان سره نوٹ کا د کنز په حاشیه باندې 35 صفحه 4 حاشیه کې دی وی لئن نبی اسلام لم يصليها 20 پیغمبر خوړو چرته شل کړي نه دي. ان روایت د ابن عباس د دوړه کو بل 8 پیغمبر علی السلام نوم چې اخلي نو یا ترکات تراویح وسره وایا. مراقي الفلاح شر نور لذا شرح نور الإيزاء صفحة 98 وی وصلاتها بالجماعة سنة كفاية لما يثبت أنه سلام صلى بالجماعة 11 ركعة. دی موی چې رسول الله علیه السلام 8 رکعات کړي دي. یعنی دی روایت د جابر او د عیسی بن جاریه منی. دارنګ راشه ناشنا حواله ور چې تروسه تا تما نه ویلې. دا دی رشید احمد گنگوهی د دیوبندیانو خکر صحیح دا جی. او دا کتاب نوم د لطائف قاسمیه صفحه 13 او 17 مکتوب نمبر د 3 دی وی بر اهل علم پوشیدہ نیستو کہ قیام رمضان و قیام اللیل فی الواقع یک نماز است کہ در رمضان برای تیسیر مسلمین در اول شب مقرر کرده شد و هنوز عظیمت در ادایش آخر شب است. دی وی بر اهل علم پوشیدہ نیست وی پا اهل علم دا خبر پټه نه ده کہ قیام رمضان و قیام اللیل فی الواقع یک نماز استو چې قیام اللیل او قیام رمضان بالکل یو شی دی. دی خبره تتوا کېده دا گنگوهی صاحب دی. مونږ به تر کمې دا وایو چې انور شاه کشمیری پکې نه منم. دا خو ټولو دا خبره کړه کہ در رمضان برای تیسیر مسلمین در اول شب مقرر. پاتې شو دا چې ته بار بار دا تنقید کوې چې یاره دا د ماسخوتن مونځ پسې فوراً ولیکې نو دا جواب محسوس له کو چې دا د مسلمانانو د اسانتیا لپاره کدي بخاری کې سیدنا عمر فرمایلی ولګي رستوي کوي. الان کې هغه بیا وی دا عظمت اوسم دا دی چې کوڅو کې رستو کولی شنو ډیره زیاته بخي. معارف السنن حواله د ټوله تیر شي. اخیری حواله وره د تبلیغیانو د مشر اوجز المسالک په موطا د مالک باندې شرح کړی دا اور شیخ زکریا دے جلد دویم دے صفحہ 534 تا. اغوی لا شکا فی ان تحدید التراویح فی 20 رکعتن ویدے کی اس شکو نکی کہ تراو کی حد کو دا چې بار بار حصر کوم نو د دې ځای نه روچتوم. وی لا شک فی ان تحدید التراویح فی 20 رکعتا لم یثبت مرفوعا عن النبی صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر پاک علیه السلام نه خو مرفوعا ثابت نه دي. څه مطلب؟ یعنی روایت د ابن عباس تعالی دوړه کو بطریق صحیح علی اصول محدثین. بیا تصریح کوي وما ورد فيه من روایت ابن عباس پاتې شو دا چې ابن عباس سب داسې کړی دي نو وی فمتکلم فیها علی اصولهم. وی اهل حدیثو معنی دا چې محدثینو داغه په سند کلام کړی دی او هغه مقبول او منظور نه دی. دک خبر شاه ولی الله په مصطفی شرع موطا 175 صفحه کې کړی دا. بالکل اخیری حواله در کوم ان شاء الله قربان چې پدې بده سفر ماته شي. دا د ما سره صحیح البخاری پدې باندې 2 کسانو حاشیه کړی دا. یو په ابو الحسن السندی صاحب کړی دا بل په حاشیه دا د مولانا احمد علی السهارنپوری صاحب. د مولانا احمد علی السهارنپوری حاشیه چې دا حدیث د بخاری لراشي کتاب صلات تراویح 154 صفحه. نو خپل خبرم کوي د شل رکعات ورسه چې کوي خدا خبره کوي چې کله دا روایت وروړي چې رسول الله علیه السلام خو صرف یو لس کړی دي. نو سوال راځي چې دا مونږ چې په شل رکعات ورستړی کو دا هغه باره کې ګوره وما رواه او هغه ټول روایتونه د شاشه په اول پاړوي کنه وی ما د عموم د پاره وي اورګه چې عموم د لسر ته اوخېجوم. وما رواه ابن ابي شيبه والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس. پاتې شو دا چې د محدثین د ابن عباس ابن ویری دی چې کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سول فضعیف وای دا خبره غپته. اوس وکړه تاسو بار بار دا وای چې د بخاری د حدیث نه خو د ما کان یزید فی رمضان 11 رکعتا تر قیام رمضان نه ثابت. تاسو دا وای کې دی وکړه مع مخالفته للصحیح سره د دې چې د ابن عباس روایت د صحیح بخاری خلاف دی.
او هم د صحیح بخاری په دې حدیث ما کان یزید فی رمضان سره دا د خلیل احمد سهارنپوری حاشیه ده بالکل یې کتې شي. بیا رستو وسوي فتحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنه 11 ركعه بالوتر في جماعه فعله عليه السلام ثم تركها. عرض میں دا کو چې د پیغمبر پاک د سلورو احادیثو نه ثابت کړو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام حدیث د بخاری کې راځي چې یولس کړي دي، په حدیث د جابر کې راځي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یولس کړي دي، په حدیث د صاحب ابن یزید کې راغلل چې سیدنا عمر اډر د شلو کړی دی، او په روایت د جابر د قمی صاحب کې راغلل چې ابی ابن کعب اته کړي دي یولس ټوټل، او رسول الله علیه السلام په خاموشي کړی ده، سنت تقریری دي. علماء دیوبند مې د پیش کړل چې اغي هم وی چې صحیح خبره ده چې رکعتونه د تراویح د قیام رمضان دا یولس دي ټوټل، اور دارنګ عام علماء احناف امت مسلمه مې ته پیش کړل چې دی ټول د دې قائل دي چې په محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او سیدنا عمر ټولو یولس رکعات کړي دي. فلهذا ک قبر منی ک آخرت منی د رب العالمین ير منی قران او حدیث په صحیح مانو کې منی مشرزت پریدا اشاعت دې نه پکاريږي، طيب شیخ القران دې د الله مخ ته نه پکاريږي، طاهر شیخ القران دې د الله مخ ته نه پکاريږي، شیخ غلام الله قاضی شمس الدین د رب مخه ته نه پکاريږي. بهشکه دا غټ شخصیاتو خدا د سیدنا عمر فاروق نه واړه خلق دي، دا لوی شخصیات دي، خدا د محمد رسول الله مخه ته حجت نه دي. ما د قرآن پیش کو، ما د محمد رسول الله حدیث پیش کو، او خيار عوام دي ان شاء الله ټول منی پاتې شو تو نو تب یو ورځ رب لورزي نن در باندې دنیا کې ما حجت قائم کو، د قرآن او سنت دشمنی او مقابله مکوا، سبب د رب مخه ته خړې سترګي ان شاء الله ټیټ سترګي وي، سلفي منهج په مخ کې روان دي، وهابیت ان شاء الله په مخ کې روان دي، غیر مقلدیت او اهل حدیث په مخ کې روان دي، ځکه چې دا قرآن او سنت والا دي. که څوک ملګرتیاو کی د سړی ته خپل فائدہ ده، قرآن او سنت ته فائدہ نه ده، دا د حق او د غریب خلکو صفه سالار لخر دي. ان شاء الله دا په مخ کې رواني، هغه څوک کامیاب دي چې څوک دې تراغلل او د چا په مقابلو باندې دا کمیږي نه، دا ختميږي نه. یوازې د تراویح مثلا مور راوړي هر ژوندي حنفي ته چې علم او اخلاق او حیثیت لري، زمونږ چلنج دی چې د سلفیت کومه مسله باندې بحث کوي. ان شاء الله دا وړو کې چڼه او طالب العلم حاضر دی، مونږ به د سلفیت هر عقیده د قرآن حدیث او د فهم سلف نه ثابتو، چې ثابت مو نکړه نو ان شاء الله حق ته رجوع کو او ان شاء الله د حق به تایید کو.